غټ غټ مولیان تاسو یې د ډمو سره ډم دی ای سره سیلفیان جوړی او د ښځو له په سر لاسونه وی او ښځو ته چې کوم دی نو کتا بره کېږه دې ته مولا نه وی دې ته قرآن کریم خر وی خر مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار الله وی دا خر دی قرآن کریم دې ته سپی وی فمثله كمثل الكلب دا بیا عالم نه دی عالم هغه چاته وی چې د پیغمبر میراث سنبال کی زما عزتمندو دا مې تاته ووې او دا پیغام علماء کرامو له ورکوم ټولو خولو ته لګام اچولی دی چپ ناستی دا الله د رضا دپاره یو تنم خوله نه کولاوئ زما دا ذمهداري وه چې زه علماو ته دا ووایم چې خولې کولاو کوي رد قانون د غیر الله وکوي رد شرک وکوي رد بدعت وکوي رد رسم رواج وکوي رد فحاشۍ عریانۍ وکوي او رد وحدت الادیان چې دا خلکو نن د مذهبي آهنګي کم جوړه کړې ده چې یهودیت او عیسایت دا یو شی د اسلام سره یاد ساتئ غل او امتیازې چرته د پیو سره نشي یو ځای کېدی که یو ځای کېږي یهودیت غل امتیازې دي نصرانیت غل امتیازې دي غل امتیازې د شودو او د ماستو د پیو سره چرته چا نه دي یو ځای کړي دا نه چې ته ماله سکم راولې ته ماله هندوم راولې ته ماله قادیانې پرویزې شیعه او هر څه راولې اجي دا یو انسانیت دی نه زه مسلمان پیژنم او په انسانانو کې مسلمان پیژنم انسانیت هم پیژنم لیکن د انسانیت سره دما لرب کریم یو نظام را کړی دی چې هغه اسلام دی چې هغه یو سړی نه مني نو زه بیا هغه انسان ته انسان نه وایم چې هغه ټکراوي او د هغې تصادم کوي نو قرآن کریم هغې ته بیا کل انعام ویلی دي هغې ته بیا الله انسان د سره وایي نه اولئک کل انعام زما عزتمندو د علماو سپورټ وکئ د حق پرستو او علماو ته وایم چې خولې کلاو کوي سبا به د قیامت دربار کې ولاړ او یو حدیث وام پیغمبر پاک ویلی من سئل عن علم علمه ثم کتمه چانه چې د یو علم باره کې تپوس وکړی شو یعنی احتیاج راغی ده ته پته وه او د بیا هم هغه پټ که هغه ملا نو الجم یوم القیامت بلجام من نارن د قیامت په ورځ باندې به ورته د اور واګې واچولی شي د ځان ته کورې اچولی و که نه نو چې کورې اچولی وي شیخ پریده خو له چپه بهتري ده نو چې دلته دا کورې اچولی و هلته به الله د اور واګې ورکړي چې تا خولې ته کورې اچولی و راشه چې زه راته د اور یو کورې واچوم او د جهنم واګې به واچوي علما دې لږ په دې سوچ وکړي چې تر کومې به خاموشې تر کومې به پالنګونو کې او سوپو کې ناستې او د مزو ژوند به تیرې د الله دربار کې د ودرېدو سوچ دې شته او که د الله دربار کې د ودرېدو سوچ دي نشته اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر